مزدوري به مې پکې کوله دا ښکاره مې ګرځوله کوڅه په کوڅه نوسي مې واړه وو او بس خپلې غریبۍ باندې خو چا کار سوال نه یې متلی نه مې چا نه غوښتې ده ببو مبارک شه کاته دې ختمه شوه دې بهستاري مبارک شي زیه ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه فرشتہ د مینې زما وړوکی جهان قربان لتا شموري روزنۍ مهربانې مورکۍ تا مې هر ناز روزنۍ دا ستا رضا ببو دې کومو خلکو چې دا پیسې را لېږلې وې ته ورته لږ خپله کهاني بیان کړه دا داسې چلو چې د دې شپږو کاله وشو چې ما دا کار لکه دا شروع کړی دی ما لکه سوال نه دی کړی یو کار نه متلی د بل کار نه متلی چا کار تللی نه یم خو په خپله کړو لکه د د اصغر به راله کوله په کاته باندې او ما به دله خپلې پیسې راوړلې او مزدوري به مې پکې کوله دا ښکاره مې ګرځوله کوڅه په کوڅه نوسي مې واړه وو او بس خپلې غریبۍ باندې خو چا کار سوال نه یې متلی نه مې چا نه غوښتې ده د الله نه مې غوښتې ده بس په دې ښکارۍ باندې راباندې الله مهربانه شوی دی دله بس مزدورم او خرڅوم په قرضونو باندې خو دوم دا نه یې متنګه کړې چې ته ما دا پیسې ګینې راکړه راله زر را راکړه خو زما کې خپل احساس دا و چې ما چې د ده دا قرض خلاص نه زه یو د مرګ ژوند پته نه لګي نو ما سره غم ولکه الحمدلله نن ډیر زیاته د خوشحالۍ خبر ده چې یوازې د ببو کاته ختم نه شو بلکې معاشرې ته یو پیغام هم میلاو شو چې کم خلک داسې حوصله لري د کاروبارو داسې د څه کولو حوصله لري نو ټول پښتانه د هغې سره په شریکه باندې ولاړي د دې ببو 15,000 روپۍ کاته وه چې موږ تاسو ته په ویډیو کې ویلي د خلکو دغه صدقې او د خلکو دغه جذبې نن موږ دې ځای ته راوستو چې ببو د هغې ټوله شکریا ادا کړه او د ببو د قرض او کاته ختمه شوه موږ ببو له خیر نه دی ورکړی موږ له صدقه نه دی ورکړی موږ له زکات نه دی ورکړی بلکې صرف او صرف ببو له خو کاته ختمه کړله نو ببو به اوس دا ځان له په نغدو پیسو دا سودا واغسته دا به ځان له په کلي کې خرڅي او هغه ګټه به ترې د ځان سره ږدي په کور خرچه به پرې راولي او هغه 15,000 روپۍ به راوړي د اصغر نه او پرې نوې سودا علي نو انشاءالله دغه سلسله به جاري تاسو کې څومره چم کېږي په خپل چم ګاونډ کې داسې قسم خلک سپورټ کوي چې هغه د څه کولو جذبه لري او د دې ببو تقریبا دا څلورم پنځم کال دی چې دغه شانتې سلسله روانه ده نو انشاءالله العزیز په روزګار سکیم کې موږ د خپل تنظیم سایډ نه اوس یو معذوره دی اقلیمن په ډګر کلي کې هغه هم دکان کولاونکي یو تاسو نه درخواست ده چې څومره هم کېږي تاسو زموږ په تنظیم باندې اعتماد وکړئ انشاءالله تاسو یو روپۍ به دغه شانتې مستحقینو ته رسي چې هغوی په خپل کاروبارونه مخې ته بوځي او خپله زندګي پې پروموټ کړي دغه ببو کهاني موږ تاسو سره شریکه کړې وه د اصغر بایجان هم ډېره زیاته شکریا ستاسو د ټولو یو جهان شکریا چې تاسو د ببو له سات ورکو موږ په شریکه باندې انشاءالله العزیز کوشش وکړو چې په دې معاشره کې د هغې خلکو سات ورکو کم خلک چې یوازې دی لاچاره دی بېوسه دی او انشاءالله په شریکه به موږ دغه معاشره یو پېره بیا جوړو راځئ چې په دې خیر او په دې بهترین کار کې تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دغه شانتې خلکو ملګرتیا وکړئ سمندر کے اوسے بحر بر کے اوسے استد عظمت افق کے ستوری سے واشموری ژوند مستا شموری خوښي مستا شموری غم دی فنا شموری غم دی فنا الحمدلله ستاسو په تعاون سره نن د ببو په مخ باندې خندا ده د ببو د 15,000 روپو کاته ختمه شوه راځئ په شریکه چې دا معاشره جوړه کړو د غریبانو سره مرسته وکړو د یتیمانانو د تعلیم سوچ وکړو او دغه شانتې نور چې زموږ کم سیکټر دي چې پای کې په شریکه باندې د معاشرې د بهترۍ لپاره کار وکړو زما وړوکی جهان قربان لتا